أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما الحمد لله الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی هغه موږ تاسو باندې بیا د رحمتونو او د برکتونو میاشت راوستا او اوس زموږ تاسو ازمایښت دی او چې څومره ډېرې نیکیانې موږ په دې کې راجمع کوو او هغه نیکیانې موږ لپاره بیا باعث د اجر او د الله تعالی د رضا وګرځيږي او الحمدلله چې دا میاشت چې په کوم بنیاد باندې الله تعالی عزتمند ګرځولې ده هغه د الله تعالی کتابونه او بیا زموږ تاسو دا کتاب قران کریم دی او موږ تاسو ته هغه توفیق راکړو د اوریدلو او د بیان کولو زموږ دلته دا ترجمه د ډېر مختصر ده د قران کریم د تفسیر او د قران کریم باندې د پوهیدلو حق نه ادا کوي دا ډېر انتهایی مختصر ده خو یو تعلق جوړ شي قران کریم سره د قران کریم یو بنیادی یو خبره ذهن کې راشي چې را قران کریم کې الله تعالی د دې باره کې خبره کړې ده د دې باره کې خبره کړې ده نو انسان سره بیا تجسس پیدا وشي چې را تحقیق یو او د کې نه نوزو او د باندې نو تفسیر وګورو بیا الحمدلله تاسو کې اکثر تعلیم یافته یې دا غیر تفسیرونه د عمل کولو د ځان په یولو بیا په باندې د عمل کولو نو الله تعالی دې موږ تاسو ته دا ترجمه او دل تراتل او دغه تناس ته د قران کریم د لپاره بنیاد جوړ کی او بیا د الله تعالی په دې بنیاد باندې هغه دیوالونه ودرای چې کوم صحابه کرامو په خپل ژوندۍ کې د قران سره تعلق په بنیاد باندې ودرولي سوره انعام 55 نمبر آیت وایو ان شاء الله قل او آیا انی بشکز چیما نهیتو زمن کړه شوی ما ان داشی اعبدا ز عبادتو کما خبر امنما الذين دعوا کسانو يدعوا شينو تدعونا چتاسوی بلی یا تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی قل او یا لا اتبعوا زبروین کوما اهواءکم تاسو د خواہشاتو قد بتاکید سرا ضللتو زب گمراه شما کزو کما پیروي تاسو د خواہشاتو نو زب گمراه شما اذن په دغه وخت کې وما انا او نه مز من المهتدين د لار مندل کنا کزه تاسو خبر اومنما او داغه مشرکین راغلی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته چې سمجوته وکړو ته زمون خبره ته منه مونږ بستاو منو او ته دا چې سوای بس دا ټیک ته خو زمونږ دی بوتانو باره کې سما وایا مونږ د خدایانو باره کې سما وای دي ته بدره دی ما وایا نو الله ورته جواب ورکړي دي ته وایا چې زه استاد دې خبره نه منع کړې شوی یم قل او یا انی سشما علی بینه په دلیل باندې ما کار دلیل باندې وضاحت سره خبره باندې ما زما خبره مضبوطه ده ټیک ده درسته ده من ربی د خپل رب طرفنا وکذبتم او تاسو دروغ وګڼه به دغه یعنی په دې باندې تاسو دې تاسو دروغ نسبت وکړو د ما چې سره وړي دي د الله تعالی طرفنا د قران او دغه طرفنا هدایت ما عندي نشته ما سره ما هغه شی تستعجلون چې تاسو جلدی سره غواړئ توندی کوي تاسو به باغ باندې نو دوی بیا مطالبه کوله
چې خاص مونږ نه مانو نو توای چې عذاب 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 قیامت 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 نو کله وی رای ولا بس رای ولا چې ختم شي معاملہ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې ما سره دا خبر د دې خبرې ما سره اختیار نشته چې فورن قیامت برپا کما یا فورن تاسو ته سزا درکم دا زما اختیار کې نه ده ما عندي ما تستعجلون نشته ما سره هغه شی چې تاسو په جلدی کوي او جلد کوي تاسو ان الحكم ند فیصله الا مگر ده لله الله تعالی د پاره فیصله زما په اختیار کې نه ده د فیصله لیک کول اختیار د الله تعالی سره ده زما سره غو صرف د الله طرف نه چې کوم وحی راغلی ده د دې بیان کول دي یقص هغه بیان ای الحق صحیح خبره ټیک خبره حق وهو او هغه خیر الفاصلین بهترین فیصله کوونکی ده یعنی وخت مغه معلوم دی چې کم خو وخت دی او فیصله مغه ته پته ده قل او یا لو کچری ان عندي و ما سرا ما اغشه تستعجلون چې تاسو جلدی کوي پاغه بیړی سره غواړي او جلد سره غواړي به د اغه لقضیا نو فیصله شوی بوي الامر کار معاملہ بیني زما پمنس کی و بینکم استاس پمنس کی دغه چې الله تعالی کو مخ کې نه یو حد مقرر کړی دی او هغه حد ته برسیږي نو مربو هغه حد ته برسیږي عذاب راځي هغه حد ته برسیږي نو قیامت برازي او کدا زما په اختیار کې وای او تاسو غوښتي وای یا زه په جذباتو کې راغلی وای نو څه پورې معاملہ ختمه وه خدای الله تعالی کو بردبار دی حلیم دی هغه خپل فیصله مخ کې نه کړی دي والله او الله تعالی عالم خپوهیږي په هده بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده اغسر دی مفاتح چابیان کنجیان الغیبی د غیب لا یعلمها ایسوک نه پوهیږي پاغه الا مگر هو هغه پوهیږي بچا ته پته نشته او دلته خاص اشاره د قیامت باره کې دی غوښتو قیامت زر نو دا پته صرف الله تعالی بچا ته پته نشته او اسه خو یو علم د غیب هیڅ چا تعالی ور کړی نه هیڅ چا تعالی نه ور کړی او د دې تفصیل په سورته لقمان کې 34 نمبر آیات کې الله تعالی د پنځو شیونو ذکر الله کړی دی آیت نمبر 34 څلور درشم چې د دې علم الله تعالی هیڅ چاته نه ور کړی او مزید تفصیل چې هغه تلاش شي او تاسو ته وخیو او باغی یو خبره ده هم ده چې هیڅ یو کس تدا پته نشته چې په کومه ورځ بمرما او هیڅ یو کس تدا پته نشته چې قیامت وکړه راځي دا الله تعالی چاته علم نه ور کړی او هم دا هغه باره کې ابو داود کې حدیث هم ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف کې ده چې د غیب کنجان الله سره دي او د هغه غیب کنجانونه خاص کر دا پنځه شیونه د الله سره دي چاته خود لري او بل حدیث ده ابو داود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک کاهن تلاړ نجومی ته چې هغه ته سبا حال خي او د هفته حال او د میاشتو حال او دا زموږ تاسو بیماری راځي دا زموږ نن سبا په اخبارونو کې باقاعده هر ورځ دی او هر هفته او هر میاشت راځي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ابو داود حدیث ته چې چا هغه تلاړو او هغه یقین وکړو نو دته د رسول الله صلی الله علیه و سلم د امت نه ده د زما چې سراوړي دي هغه ته د دروغ نسبت وکړه او دا زموږ عام عادت ته حتی چې په ټیو باندې باقاعده دغه پروګرامونه کوو خلکو ته خایو چې سبب دا کیږي دا چې دا پته نشته او چا چې وکړه او دې باندې به نور تفصیل ورسره راځي الله تعالی فرمایي چې دا د شیطانانو نه یو شیطان دی چې دې راځي اسمانونو ته او د الله خبر اوریدلو کوشش کوي او الله ورته یو خبره ورواوري او دې ور سره 99 ځان دروغ شریکی نو یو خبره خود د رښتیا شي او 99 دروغ ور سره او هغه به د خلکو ته خوري اب د خلکو کی پریشانی تقسیمای او هغه یو خبره ته بیا دلیل جوړ کړی وي چې ګوره ما تاسو ته د میاشتې مخکې خبره کړې و د کال مخکې خبره مې کړې و نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په غیب باندې یقین وکړو د ما راوړي شیونو ته دروغ نسبت وکړو الله دې تاسو بچ کړي د دینه نو علم چا سره ده الله تعالی سره ده ويعلم او هغه پوهیږي هغه خبر ده ما په شینو باندې فل بر چې په وچه کې دي والبحر او په دریاب کې دي بلاندو او په خشکی کې چار څه دي الله ته پته ده او دا سورته انعام ده دا الله تعارف ده وما تسقط او نپریوزی نه ساقط کیږي یعنی نپریوزی نه رخته کیږي نپریوزی من ورقتن سپانینا ان هیڅ یو پانا الا مگر يعلمها دا په علم کې ده هغه یو پانا ورنه داس نه را پریوزی چې هغه الله ته پته نه الله په علم کې ده ولا حبه او نه دانا
فی ظلمات الارض پتیارو دزمکه کی یعنی تا دانا وګرځولا نو یو دانا الله تعالی معلومه ده دزمکه دلان لچتا او کرانده وکړه الله تعالی دغه پته ده دغه بنیاد مرته پته ده دغه کروندګر مرته پته ده هغه په نتیجه کې څه بوټي راخیږي هغه مرته پته ده او چا خېټه د بچی دغه مرته پته ده د هر څه الله تعالی معلوم دي ولا رطب او نسلون شي ولا یابس او نسوچ شي نه لوند الله نه پټته او نه خشکی د الله تعالی نه پټه ده الا مگر فی کتاب فکتاب کی مبین خارا لوح محفوظ کی کتاب مبین واضح کتاب کی اللہ تعالی دا حد سے لکھی دی مسلم شریف کی حدیث تے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ اللہ تعالی د مخلوقات او تقدیرونه د دې مخلوقات پیدا کولو نه 50,000 کال مخکې ولیکل او هر یو شی ابتدا او انتها الله تعالی ولیکل او هغه وخت کې د الله تعالی عرش په اوبو باندې و څنګه او څه کیفیت یو دا زموږ عقل کار نه دی او نه موږ عقل دې تر رسیدي شي او مخکې الله تعالی لیکلي دی الله تعالی ته خبر پته ده همدا وجه ده چې د الله د صفاتونو یو صفت ته هو الاول والآخر هغه اول هم ده اول نم خبر ده او اخر هم ده انجام نه هم خبر ده هر شي او د تقدیر باندې کې مخکې آیاتونه راځي ذهن کې دام ذهن کې را نشي چې دا تقدیر چې کوم ده مخکې الله مونږ ته لیکل دی نو که عمل کوم نو جنت ته بسما او که عمل کوم جهنم ته بسما نو دې خود عمل اړو ضرورت نشته هر یو عمل چې کوم نو دا لپاره جنت لیکل وي نو جنت ته بسما نو ولې بد عمل وکما او ښه عمل وکما وغیرہ یا ولې ځامن پیټه کې د مدني کیانو نه نو یو خبره خو دې باره کې دا ووري چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په دوه شیونو باندې نه هم پوښښوي او په هغه دوه شیونو کې یو د تقدیر ده او یو د سود معامله ده ځکه چې په اخر وخت کې نازل شوی او دا حکم د سود او د دې د کاروبار هغه وضاحت نه شوی چې دا ده کنه ده دا ده کنه ده مشکوک شي نو دی وجنه دا مشکوک شي او تقدیر باره کې خبره نه کومه دا پرې د مداسي همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث مفهوم هم ده چې دې باره کې تاسو دا تحقیق مکوئ ځکه چې دا به تاسو گمراهی ته بوزي خلکو به لولي کتابونه لیکلي لولو کتابونه او چې کتاب پڑھاو کې نور په بیا پاغه کې شي چې دا څه شو کوم دې نه شروع کړو کوم دې ته ورسېده مؤخر انجام یې څه دې باره کې دومره مختصر خبره تاسو یاد وساتئ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کچیر یو سړی په دې بنیاد باندې عمل نه کوي چې ځکه اسیم جنت ته زم نو زم او کذا جهنم ته زم نو زم چې علامات لیکلي نو ولې وکما نو تاسو پوه شئ چې دا جهنمی ده نو بدا یو خبره شو دویمه خبره ده چې عمل کول د مخ پروند کې غالبا چې تیر شي عمل کول صرف د یری په بنیاد باندې نه دي د تمه په بنیاد باندې هم دي او بیا د الله تعالی عبادت کول د صبر او د شکر په منځ کې دي او دی باندې ما تاسو ته تقریر کړو چې کچېری الله تعالی ته د شکرې په بنیاد باندې تاسو عبادت کوئ د هغه مزم تاسو لګو ګورئ چې هغه څومره مزه او د هغه څومره د الله تعالی هغه عبادت کې څومره مزه ده دا دویمه د دریمه خبره شو څلورمه خبره ده او دا اصل اهمه خبره ده په دې باندې الله تعالی موږ پوي کی نو دا به الله تعالی موږ سره احسان یو کپوي نشي موږ په ایمان ده موږ پوي به نشي موږ په ایمان دي چې الله تعالی څه لیکلي دي څنګه کړی دي او فیصله صحیح ده هغه دا چې الله ستاسو کار نه صرف خبر ده دا نه دی ویلي چې تاسو مجبور او مدني کوي طرف ته یا تاسو مجبور او مد بدی طرف ته معاملہ د تقدیر اصل کې الله تعالی د علم په بنیاد باندې ده موږ ته ایمان د الله تعالی د علم په بنیاد باندې ده لکه مثلا یو سړی ته زوایا ما چې دلته نه لاړ شه او فزکس نه دا شی راوړ او هغه مقابله کې یو بل الک ماستو ما غوایا ما چې اومغه شی راوړ ما ته دا پته ده چې دا بچي قابل دی او دا بل بچي نه لایق دی دا قابل بس پویګه ما په دې باندې چې د پیاز راوړي نو ګډه براوړي وغه راوړي نو بیکاره براوړي او راځي نو سستی به کوي وغیرہ وغیرہ ځکه چې دې باره کې زما علم دی چې دا کمکل دی یا دا بیوقوف دی یا دا نالایق دی او دا بل باره کې زما علم دی چې دا قابل دی تکړه دی پیسې بنه ضایع کوي او ټیک بزي وغیرہ نو زما د مخکینه د دې بچی باره کې خبره کول دا زما د دې بچی رکاوټ یا زما بچي په خشي باندې اغستولو دلیل نه دی بلکې دا زما د علم باندې دلیل دی چې ما ته پته کی کار کوي او کبدی کوي څه کوي د الله علم کې دا خبره ده چې دا وکړي ندی وجنه دی غلط فهمي کې تاسو پرې نه وځي او الله باندې ایمان اورل پکار دی په دی باندې وهو الذي اولا غذات
یتوفاکم چې مړکې بتاسو روح به اخلی استاسو او دغه مراد د وفات د خوب ده او د خوب کیفیت هم زمونږ استاسو دا تقریبا تاسو د دې مناسبت کولای شي زمونږ د برزخی ژوندۍ باندې زمونږ د قبر په ژوندۍ باندې لکه څنګه چې یو سړی اوده ده او د ژوندۍ هم ده او د خبر هم نه ده او د خوب کی تکلیف ګوري او د تکلیف هم محسوس کیږي او ښکارا تکلیف هم نشتا هم تکلیف ده هم تکلیف نشتا هم ژوندۍ ده هم د مړ ده نومدارنګي د برزخی ژوندۍ هم ده او دا د دې دلیل دی چې برزخ کې عذاب او سزا دا به انسان ته رسیږي لکه سړی دا خوب ګوري چې اوبو کې ډوبېږي او چغي وهي او غیره او غیره حال دا چې په کټ کې پروت دی او داغه تکلیف او ترسیږي دا هغه روحاني ژوندۍ ده هغه روحاني ژوندۍ ده او الله تعالی به د سزا یا د انعام په قبر کې هم د کیفیت کې ورکړي الله دې تاسو بچ کړي د قبر عذاب نه نو هغه مړکې تاسو باللیل د شپې ويعلم او هغه خبر ده پوهیږي ما په شینو باندې جرحتم چې تاسو کوي بالنهار دورته ثم بیا يبعثكم هغه برپاسې تاسو هغه برژوندې کی تاسو فيه پد هغه کی ليقضى دې د پاره چې قضا کی فیصله وکي ستورسی پوره کی اجلن اغنتا مسمى مقرره دغه چې ودکیږي وخیږي درش په فلش په درې کاله لس کاله شل کاله ها اخر به مرشي موږ پوره بشي هغه موده ثم بیا الیه امغه طرف ته مرجعکم واپس للیستاسو ثم بیا ينبئکم خبر در کی تاسو ته بما دا غشینو کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو هغه کارونه چې تاسو وکول الله باغنه به تاسو خبر کی وهو القاهر وهو القاهر غالب ده فوق عباده بر په خپل بندگان باندې ويرسل او غره لګي علیکم پتا سو باندې حفظتن نگران فرشتي حفاظت دونکي فرشتي دو فرشتي خدا دې چې کوم زمونږ بدی ولو باندې الله تعالی سحر نا مغزګره پوري او مقام نه تر سحر پوري دا کرامن کاتبین او دې باندې کې الله تعالی ذکر هم کړی د سورته انفطار کې سوره انفطار کې هغه کې الله تعالی فرمایي 13 14 وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دو فرشتي دي الله را لګي او چې تاسو کوی هغه لګي هغه باندې کې هم الله تعالی د داد باندې غهبانی دین علاوه په سوره حامیم سجده کې هم الله تعالی فرمایي چې زما فرشتي دي نکانو سره باقاعده د امداد په تور باندې او دې د زیرو په بنیاد باندې ورکړي کم کار چې سوره حامیم سجده راشي فصلت هغه ان شاء الله تاسو وګورئ چې او ابشروا بالجنه التي آیات به صحیح نه ولې د سوره حامیم سجده آیات را به شمات آیات یا نه به تاسو وګورئ هغه کې الله تعالی د فرمایي چې زما فرشتي دې سره باقاعده رواني وي او دې ته باقاعده اطمینان ورکړي او دې سره تعاون کوي او دغه مراد کرامن کاتبین د خاص کړ دي هغه هم دي او د نوري هم دي حتا ترغه وخت پوري اذا جاء ارکل چراشی احدکم یوکست دوی تاسو نه الموت مرګ ان راشی تاسو نه یوکست مرګ توفته بیا مړ کی اغا قبض کی د اغا رسولنا اغا فرشتي زمونږه اصل کې رسول خو لفظي معنی استاد ہے کنه رساله پیغام رسانی ته ویل کی خط ته ویل کی او کوم سړی چې واسطه هغه رسول ویل کی نو کدا د پیغمبر بنی آدم کی وینو پیغمبر مراد دی او که فرشتي کی وی نو کما فرشتہ چې کم کار د پر الله را لګلی شي لفظي معنا را لګلی شي او روح کا بصیح خو فرشتي ناغي ته اشاره ده وهم او دوی ان دا فرشتي لا يفرطون کمه نه کوي په حکم منلو کې هر څه حکم چې ورته وشي ځکه چې دې باره کې سورته تحریم کې آیت نمبر 6 شپږم 6 کې الله فرمایي لا يعصون الله ما امرهم دوی د الله د امر نه انکار نه کوي او دا معصومي دې انکار کولای هم نشي الله تعالی معصوم مخلوق پیدا کړی دی سورته تحریم آیت نمبر 6 ثم بیا ردوا دوی به وګرځول شي الى الله الله تعالی تا مولاهم چې مولا دې دوی مالک دې دوی آقا دې دوی الحق حق باندې الا خبر شي له هغه د پاره الحكم حکم دې فیصله ده یعنی اخره فیصله به الله سره وي د قیامت پورې دی وهو او هغه اسرع ډیر زر الحاسبین حساب غستون کړي هغه سره د کمپیوټر او د کیلکولیټر ضرورت نشته تاسو پته ده هغه ته معلومات دي
قل اوایا من سوک ينجيكم خلاصې درکې تاسو ته څوک بچ کړي تاسو من ظلمات البر د تیارو د وچنا والبحر او د دریاب نا تدعونه چې تاسو بلای اغا الله تعالی تضرعا فعاجزي سرا وخفيه او پټه پټه لئن انجانا او دی وای داسي په خپل دعاګانو کې کله مشکلاتو کې راشي لئن کچره انجانا مونږه تخلاصې راکړې شي من هذه د دې مصیبتنا لنکونن نشوب مونږه من الشاکرین د شکر گزارنا دا چارو کې مشکل کې سره راشي دا غرانګي وای قل او یا الله ولا تعالی قل الله او یا الله تعالی ينجيكم خلاصې در کوي تاسو ته من هذا دینا د دې تکلیفنا ومن كل کرب او هر قسم تکلیفنا تکلیف انتهائی تکلیف د کربلا ځکه وای چې د ګډه د تکلیف یو میدانو من كل کرب د هر یو تکلیفنا ثم بیا انتم تاسو تشركون بیا شرک وای تکلیف نو مخلاص کله وعده کوي چې بیان کوم او چې کله اخلاص بیا ومغه کار کوي قل او یا هو القادر چې قادر ده على ان يبعث فدي داچی يبعث را اولگی علیکم پتا سبحانه عذاب من فوقکم تاسو د بره طرفنا او یا من تحت ارجلکم تاسو د لاندې د خپو طرفنا الله قادر دی چې برنا لاندې د دې عذابونو ډیر مصداقونه دي لکه برنا کانی لکه برنا نور دیس کی لکه برنا یو بل باران مصیبت په صورت کې را نازل کی اومدا غنګي د لاندې نه فصل نه کوي مکه وغیرہ وغیرہ خود دې یو بنیاد چې کوم باندې عبد الله ابن عباس من امرائکم اومدا غنګي نور تفصیل مفسرین هم او خاص کر عبد الله ابن عباس معنی چې ملاوي شي دا ټول نه بهترینه وای دین اصل مراد تاسو برنی حاکمان دا بدرته باعث عذاب وګرځوم او تاسو لاندینی دا بدرته باعث عذاب وګرځوم یعنی بر شی بدر باندې ظالم کما حکمران وغیرہ وغیرہ څوک ته خاون اومدا غرانګي د کلی مشر د قوم مشر سیاسی مشر مذهبي مشر او د ظالم کوم تا به ظلم کوي او خاص مراد زموږ حکما دي او لاندې مراد تا ته کشران نه فرمانه کوم خزه به خبره نه مانی څومره لوی مصیبتي کور بچي به نه فرمانی څومره لوی مصیبتي شاګردان نه فرمانی څومره لوی مصیبت ته اومدا غرانګي تا ما تحتان تا قوم وغیرہ ته دا نه فرمانه شي نو الله وې داسې عذاب کې بدر علماء او موږ تاسو د نن سبا چې کوم په مصیبت کیو او دا عموما د درسونو کې خبره کومه چې دې کې شک کې دی شي چې دا باران نه کیږي دا د الله عذاب دی او کنه دی ګرمي ډیره د عذاب دی او کنه دی وغیرہ وغیرہ خو دې کې سره شک نشته چې زمونږ باندې چې کوم ظالمان مسلط شي یا زمونږ ماتحتان نافرمان شي دا د الله عذاب دا د الله عذاب او دا عذاب خاص کر په هغه شي کې دی چې کله مونږ الله سره تکلیف وکړو وعده وکړو چې مونږ منو چې تکلیف لري شي بیا غنه وو نه لا ولرګه چې تاسو راګیر کما الله دې تاسو معاف کړي الله دې تاسو د ټول مسلمانان معاف کړي او یلبسکم او یا بجمع کی تاسو شیعان ډلې ډلې کی بتاسو ډلې ډلې ټولي ټولي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې یو ډېر عجیب حدیث ده الله تعالی دې مونږه تاسو یعنی مونږه کم از کم زمونږه د مسلمانانو او خاص کر د قران کریم وایون کی بیانون کی عمل کوون کی دادی تیواسی هغه فرمایي مسلم شریف کې حدیث ده سعد رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما الله نه درې شینه وغوښتل چې الله تعالی ما ته درې شینه راکړه زما امت لپاره نو الله تعالی فرمایل دوی ما ته راکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او یو ته ما ته ویلي چې خاموشه دا مغور ان مطلب دا نه قبلي باقي کې یو داو چې ما ویلي چې الله تعالی زما امت د عام قحط د وجنه حالات مکه الله وجه دا بنکی ستا امت په مجموعي تور باندې د قحط په بنیاد نه حالکی یو دویمه ما دعا وکړه چې الله تعالی ما امت غرق نکي ان د غرق کېدو په صورت کې لکه څنګه نور قومونو باندې راغلي دي نوح علی السلام قوم وغیرہ دا غرق زما امت هلاک مکه نو الله ویل دام تکته دا بم نکي ستا امت به دینم بچي او دریم ما سوالو کو چې الله تعالی ما امت بخپلو کې جګړو نه بچ کی الله را ته فرمایل چې خاموش اومده کوجه او دا خاص کر په دې ځای کې او یلبسکم شیعا ان دې باندې ما تاسو پرون ویلي چې سورته انعام ته زوایا ما دا یو آیت بنده ته اپیل کوي چې او دې کم بیان د الله او تاسو پرون تقریر وواوي او یاد وي الله او ستا حیثیت واضح کم چې الله ته حیثیت او استاد ته حیثیت تاسو خپل کې تعلق سره
نو دلته تاسو وګورئ چې مخکې الله فرمایي چې تاسو شکرګزار بندگان جوړ نشوي او د هغه نتیجې کې وزه تاسو برخ کته ظالمان او په خپلو کې بمډل ډلې کوم او چونانچه موږ سره مدک مصیبت ده عام سړی سره چې کله خبره کوي اپ دې مصیبت کې اخته ده عامي سره چاو منم دیو منم کا دیو منم جمعیت العلماء تلاش کو جماعت اسلامی تلاش د دې مولو منم کا دیو منم دی بندیو منم کا دا اپ دې مصیبت کې اخته ده او عالمان هغه په دې مصیبت کې اخته دي دی ولې مخ کې شو زه ولې مخ کې نشم دی ولې دا شو زه ولې نشم غیر اپ دې کې لګیا قومونه د قوم باندې جګړه کوي زما پښتون زما پنجاب زما وطنونه د جغرافي په بنیاد جګړه کوي زما پاکستان زما وغیرہ سیاستدانان سیاسي خلک سیاسي بنیاد باندې جګړه کوي یعنی هر یو کس په دې جګړه کې اخته الله دې متاسف معاف کړي خو وجه الله خودلې ده وجه خودلې ده او کدا وجه نه نه الله تعالی نه کوي او که کوي نو کم از کم تاسو به تکلیف نه تاسو به تکلیف نه الله دې متاسف بچ کړي دې نه ويذيق او بسكي بعضكم زنستاسنا باس بعض جنگ زنوتا باس جنگ تکلیف شدت د ټوله معنی تاسو مخکې کړي هم دي جنگ د پاره مال استعمال کړي دي جسمانی تکلیف د پاره استعمالي کی ذهني تکلیف د پاره استعمالي کی شدید ترين تکلیف یعنی تاسو کې به ذریعہ جوړ شي یو بل ته تکلیف رسولو یو بل ته تکلیف رسولو ذریعہ جوړ شي لکه څنګه چې دي او حقیقت ما واضح دی الله دا کتاب خود تاریخ کتاب نه دی چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور قومونو تاریخ کیدا خو اوس کتاب دی انظر وګورا کیف چې څنګه نصرف الآیات مونږه صفا صفا بیانو آیاتنا نصرف صفا اړول توایو یعنی دا هر حالت مونږه ته تخایو دام خایو هغه مخایو دی خو مخایو چې ته خپوي خو وضاحت سره لعلهم دې لپاره چې دوی يفقهون پوهشي د پوهې لپاره وکذب ادرغ جن کړو به اغه قوم کا قوم استا وهو الحق وحال دا چې غیر اشتیادي استا قوم ته دروغ نسبت وکړو قل ويا لست نعمز علیکم بتا سبحانه به وکیل نگران نگہبان کارساز زه خو نه مدا زه دعوت رسون کېما لکل نبأ عند هر چا د پاره یو خبر ده مستقر یو وخت مقرر ده لکل نبأ د هر د پاره یو خبر ده یو وخت مقرر وسوف او ډیر زر ده چې تعلمون چې تاسو به پوه شئ و اذا ورکلا رأيت چې ته وګوري الذين اغكسان يخوضون چې باسونه کوي فی آیاتنا زمو آیاتونو کې فاعرض بس مخواړه عنهم د اغوینا حتا ترغه وخت پوري يخوضو چې هغه مشغول شي ننوزی مشغول خود اصل کې د حوز نه ده مشغول شي مشغولتیا ته ویل کی فی حدیث غیره وخبر بلکی و اما ينسینک کچیری هیر کی دیتانا هیر واچی تا تا الشیطان شیطان فلا تقعد تمکنا بعد الذکر ورست د یاد دونا دوی سره ناشتي آیتونو کی غب لګئی مسخره کوي ټوکې کوي او تاهیر دی نو چې یاد شي چې وایي ځکه الله باندې کړو ما نو فورن پاسه دغه چې نسیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه اوچت کړي شوی دی نسیان په بنیاد به سزا نه ملایي تاهیر او یاد شي نو به اوچت شي به دغه لحاظ مکوا او سورۃ النساء آیت نمبر 140 کې دا بیان تیر شوی دی کتا سوال تنوی لیکل اوس د آیات نوٹ کې بیا خپلو کې جدا تاسو د موازنه کوي ډیر به تاسو په علم کې ان شاء الله اضافه کیږي 140 یو سلو ختم بعد ذکر ارسل دیا دولنا یادیدونا مع القوم الظالمین ظالمان قوم سرا وما على الذين او نشتبهوا كسان باندې يتقون چې و یریږي من حسابهم د ابوی د حسابنا من شيء انت شيء ولكن او لیکن ذکر نصیحت ور کول دي لعلهم دې د پاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي د پرهیزګاری لپاره دا خبره کوي او ذکر باره کې سوره نساء 63 کې تیر شوی دی 63 کې چې وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا دا سي انداز کې تقریر کوا دعوت ور کوا خبره کوا چې هغه اثر کوونکی او دا الله تعالی یو انعام هم دې چاته ور کړی ولا دې تاسو ترا کې قران بیانول لپاره وذر الذين او پرېګ دوا وذری او پرېګ دوا الذين کسان وذر الذين او پرېګ دوا کسان اتخذوا چغوي نیولې دې دینهم دین دستاسو یعنی دین خپل دینهم دین د دوی یعنی دین خپل لعبا لوبا ولهوا او ټوکا وغرتهم او دوی د ککړی دي یا دوی ته دوکا ور کړی دا الحیات الدنیا ژوند دنیا د ژوند دنیا ته اصل ویل دي بس نو بده دوکي کا چولې
وذکر او دیتا نصیحت کوا به په دې قران سره وذکر به نصیحت کوا دیتا د قران ذریعہ سره ان تبصل نفس دا چې هلاک بشي او کس بما هغه زبانی کسبت چې د نفس کړی وي ان ته چې کړی وي خو هغه باندې وهلکی مراد څه ده مراد دا ده چې هر کس به د خپل عمل په بنیاد باندې هلاک شي چې کوم ناجایز کار کړی او د دې حالکه دوه نه بچی دوه د پاره مخکنه ته د قران دعوت ورکوا قران رسوا ان استاد مداری بر رسولي او هغه به نه منی کیږي او نه کیږي نو تاسو ذمہ داری فارغ شو لیس لها نشته دې د پاره ان کم کس چې ځان هلاک کی من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشی څوک به سفارش نشي کولای وان تعدل او کچری اغا عدل کی کل عدل بهر عدل سرا عدل مراد عدل لفظی معنا ماته استکړو برابر والی ته ویل کی انصاف عدل ځکه کوئی د انصاف کیږي یعنی کدا د خبره په پوره تاوان ورکول وغواړي د خپل غ نقصان چې په کم باندې ده جهنم ته یا د الله تعالی عذاب مستحق شوی دی دا غي بدل کې ده پیسې ورکول غواړي نو بیا به څه کیږي لا یؤخذ نبشي غسل من هذا اغینا اولئک هم دغه کسان الذين اغخلت دی وبسلو چې هلاک لشول بما کسبوا په سبب د اعمالونو چې دی کول دی کړو ولهم دوی د پاره بشراب ابوي اسکلبوي من حمیم د خټیدلو ابونا جوش کړي شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بل نه ورواچي دا وبخلیتا ډاکټر کې براونی سي او بل نه واچي قیامت ورستو آیتونو کې به جهنم په ذکر کې راشي ان شاء الله نو شکل دا ابو ورواچي نو دا به دومره ګرمي چې د خلید اعضاء او نواخلا د مری او بیا د کلمو د ټول اعضاء بخته لار باندې کوزتوي شي الله دې تاسو بچي دا خټې دلی او بده جهنميانو او دا او هم دا اغوینو زونه راغستل کی چې کوم زخونه په باغی جوړ شي په باغی کې والا تعالی غفیب جوړ کی او هغه پیب خټیږي او هغه بر اخلي دا فرشته او بیا د جهنميان او بغواړي او بیا الله ورکړي الله دې تاسو معاف کړي الله دې تاسو بچ کړي دینه حمیم د اشدل ابونا وعذاب علیم دردناک علیم بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې و دوی یکفرون چې کفر وکاو قل او یا انا دعو ایز غړما ز دعوت ورکما یا ز دعا وکما من دون الله سوا د الله تعالی نا ما هغه چاته یا هغه شیتا لا ينفعنا چې هغه فائدہ نه رکې مونږ ته ولا يضرنا او نه نقصان رکې مونږ ته ان ني شرک وله ونرد او بیا به راو ګرځولې شومږه علی عقابنا په خپل پوند باندې بعد ورستو ازهل ارکلا هدان الله چې هدایت کړی دی الله تعالی مونږ ته ان کدا کار مونږ کو نو د هدایت نورستو مونږ گمراه شو او سورته آل عمران کې تاسو دعا کړې ده دا تاسو وایي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله زمونږ زړه مړی مونږ زړه وامړې ورستو دا غنه چې تا مونږ ته هدایت کړی دی یعنی اوس الله ته هدایت نم خبر یو بیا د الله نه علاوه بل چا نه وغوړمږه نومږه وهلاک شو کلذي پشان د هغه سړی هغه چا استهوته الشیاطین چې دې بلار کړي وی شیطانانو دوک کړي وی شیطان ګډوډ کړي وی شیطان فل ارض پسمکه کې حیران وی له د پارا اصحاب ملګری وی يدعونه چې ډیر بلی اغا ال الهدى هدایت طرف تا ال الهدى اتنا د هدایت طرف تا او توای ایتنا چرا شمغتا د حیران ولی ان دې وای تاسو مخ کې متته ویله او سورې حج کې و بیا راځي ځکه چې کله چې ته د الله خبره مانی نستا روح او ستا مزل او ستا مقصد د اکیو ځکه چې الله خبره ځکه مانی چې الله ویلي د رسول الله خبره ځکه مانی صلی الله علیه وسلم چې الله ویلي خدای به د خاون خبره ځکه مونږ چې الله ویلي کشر به د مشر خبره ځکه مونږ چې الله ویلي یو امام چې الله اکبر وایي د لکونه زرګونه خلک ورپسې ښکته کیږي دا ولې ځکه چې الله ویلي ان دا ټول اطاعتونه چې څومره ده کوي نو د مرکز او منبع سره اکی ولا او دا بهترین مزل دی د دوک کیږي نه د لپاره هم دومره پښتنه کول دي چې دا خبره د الله دا او کنه بس دې مقابله کې مشرک ته یا د بل ځای خبره منون کړي نو الله وی حیران پریشانی ځکه چې د زړی د بیل دی د لیونی بیل دی د بیماری بیل دی حکمرانان په ځان باندې بیل سوار کړی دي نفس په ځان باندې بیل سور کړی دی خدای په ځان باندې بیل مشرک کړی دی او خدای ځان د بار خوان بیل خدای کړی دی
همدا غره یعنی دا دومره ډیر منون کې دي ده او دې په دې منلو کې حیران دي اوس چا وبنم کم غوته لاړ شمه او کم ځای نو دته او مثال تم الله تعالی بهترین ور کړی دی له دته اصحاب ملګری دته يدعونه دعوت ور کوي دته چې راشه مونږه طرف ته هر یو ته چې ما سره راشه نو هدایت باندې بشي ما سره راشه هدایت باندې بشي او زما پرته دې راخدا زما ډېر راخدا زما خبره ډېر راخدا او دې په دې ټولو کې ګډوډ دی خبويږي چې څه وکم ظالم خو یو الله تورچا او سورۃ انعام مقصد می تاسو ته بیرون خدای له چې دې تاسو ته الله خي او تعالی برابرې نه چلا ته برابر شي ټول نه بخطا شي او جوړو نه خطا شي نو به هدایت باندې شي بیا به هدایت باندې شي او بیا د دې مقابله کې الله چې کوم خبره کړې ده سورۃ یونس کې آیت نمبر 25 کې 25م سورۃ یونس 25م کې او 25 کې والله يدعو الى دار السلام الله بلنه ور کوي کور د سلامتی ته الله سلامتی ته بلنه ور کوي نو هغه الله خبره ده قل او یا ان بشکا هدى الله هدایت الله تعالی هو الهدى ومغه هدایت ته وامرنا موږ ته حکم شوه ده لنسلم چې زه تابعدار شم لنسلم چې ته تابعداري وکا لرب العالمین در رب العالمین ته هغه رب ته چې پالون کې د مخلوقات ده وانا وداشي اقيم الصلاه قائم كمن واتقوه او يرګي داغینا او يرکو داغینا وهو الذي ولا غزات الیه جل طرف ته تحشرون تاسو جمع کول شي وهو الذي ولا غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض وزمکا بالحق حق سرا ټیک ټیک صحیح ويوم وبكم اورت يقول شي وای كن شا فيكون بس باغشي قوله الحق خبر ده حق ده سیدا برابر ده او د حق معنی میکړه ده بده سره برابر وا وله الملك او هغه د پاره باد شاهدا یوم باغورت ينفقو چې پوکې بو هلشي په سوري پشپلای کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف کی حدیث ته چې سور دا باقاعده یو بغل لې چې اسرافیل علیه السلام داسې بخلې کې نیولې ده او د الله حکم ته انتظار ده او بل حدیث د بخاری شریف چې سور ود وکړتی وی او د یو سور او د بل شپلې ان یو شپلې او د بل شپلې په منځ کې په تلويخ فاصله وي صحابه کرام پښتنه وکړه چې تلويخ ورته وای ما ته پته نشته وای تلويخ میاشتې ما ته پته نشته تلويخ کاله ما ته پته نشته څومره به وي تلويخ نو غارت کېدل چې الله دې نه خبر ده یو سور سره بمرشي او بل سور سره برپاسي بعض روایتونو کې درې بیا به حساب کتاب شروع شي ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب اغفوه دې په پټو شيونو باندې او شهادتي او بخارو باندې وهو اوغا الحكيم خوند حکمت الخبير خبر ده ويظهر کلا قال چې اولي دا او دې پورې بیان د الله تعالی د تعارف شو او د الله تعالی د تعارف او د ایمان او د توحید الله تعالی عملی نمونه خیمګه او دا د الله یو طریقه د مخکنه تاسو کتل اوسه پورې زمم کلا بیان مو شو تاسو ته پرون خاص کر تفصیل سره شوی دی چې الله تعالی دلیل سره خبره کوي او هغه دلیل په خپل وینام وای او تاسو د بسمکه کې عملی نمونه هم کوي نو د دې توحید یو عملی نمونه هم وسوګوره چې هغه څنګه ده و اذهر کلا قال چې اولی ابراهیم علیہ السلام لابيه خپل پلار دا هغه ان خپل پلار تا ازر چې ازر وو نو می ازر و د پلار ده اتتخذو آیت جوړای یا تنیسی اصنامن بوتان الہتن په خدای باندې یعنی ته خدای د بوتانو ته اور کوي درجه ور کوي د اولوہیت انی بشک سشیما اراکا وینمتا وقومک واستقوم فی ضلال مبین او گمراهی خره کړي ابراهیم علیہ السلام ورتوای وکذالک هم دا غرنګي نوری ابراهیم نوری موږ او خدلو ابراهیم علیہ السلام ته ملکوت السماوات حکومت بادشاہی یا اختیار د اسمانونو والارض او د زمکی وليكون او دې لپاره چې هغه وی من الموقنین د یقین کوونکو دا موږ دې لپاره چې هغه یقین مضبوط وي ځکه چې هغه بیان کوونکی دی خلکو د خودون کې چې خپل علم خداغه مکملي فلما بهر کلا جنہ چې تیارش والا جن لفظی معنی پټېدل ہوتے ویل کی جن تم زکه جن وای چې په نظر ناراضي باغ ته زکه جنت وای چې ونو کې پټ وښکاری نه مجنون ته زکه مجنون وای چې باکله پرده راغلی جنون ته لیوانتوب زکه وای جنہ چې خورش والا اني پټ کړلو علیه پاغه باندې الليل شپا
را نو اغه اولیدل کوكبن یوستوره قال اوی ویلی ابراهیم علیہ السلام هاذا چدا ربی رب زما ده فلما بهر کلا افلا چغا غایب شو پنا شو اغستوره قال ان اولی ابراهیم علیہ السلام لا احب زمین نکم الافلین د پنا کیدون کو سرا ما ته تکلیف یو ته بنای نزه څنګه ته عبادت وکما او ایو رب ایو سیدان ته الہ جوړ کې د الله نه علاوه دا تاسو هر وخت حاضر نظر نشي کېدای دا چې هر یو قوت ولی نه دا یو الله دې چې هغه تاسو هر ځای کې هر وخت استاد आवाज نه خبر ده تا ته رسیدې شي تا ته نږدې ده نو دا خو پناشو او چې پناشو ما ته به تکلیف یو پنا کیدون کی ته ولې زه خپل پنا کیدون کړي او زما ته دا وکی لکه زمونږ د خلک چې کله مقام کور ته ځي چټیو شي نو بدون غټه تعالی ورواچي او مغه چاته چانه شي امداد غواړي یعنی هغه خپل ځانوم نشي ساتل بیا الله فرمایي فلما بهر کلا را جغ ولید القمر اسبغمی بازغن راختن کی قال نو ویلی هذا ربی دا زما رب دې دغه د لوی دې فلما بهر کلا افلا شغ پر وتا قال نو ویلی لئن لم يهدني كثير هدایت نکیماتا کثیر هدایت نکیماتا ربی رب زما لاكونن نشمبز من القوم الضالين د قوم گمراهانو نه ان زب گمراه شمه بیا تلاش کئ د الا فلما بهر کلا را چغ اولیدل الشمس انور مر بازغتن راختن کے قال ان اوی ویلی هاذا ربی دا زما رب دے هاذا اکبر دا زکه دا ټول نه لوی دے د رب معنا می تاسو تکړی وا پروردگار حاکم مالک اختیار دا ټول معنی په دې کې شریکی دي یعنی دا به زما ته حکم کوي زبه مانم دی به زما مالک وي دی به زما کارساز او مددگار وي نو دې تلاش کیو او دې باندې به اختلاف ده او دنو خبره خلکو دا کړی دا چې دا ابراهیم علیه السلام خپل ځان ته داسې کول دا خبره ډیره زیاته ذهن ته پریوتون کې نه ده ذهن منینا دغه چې پیغمبر او پیغمبر الله تعالی معصومی اگر هغه نبی لا شوی دی هم نه معصومی الله تعالی نه ګناونه نه کوي او دلته هغه تلاش کوي نو د دویمه توجیه چې کوم مفسرینو کړی دا ډیره بهترینه ده چې دا قصدن هغه قوم ته داسې ویلي چې قوم ته عملی طور باندې وخی هغه چې د قوم چې کوم د ستاره پرستو د وستورو او د سپوږمۍ او د نمر په نوم باندې باقاعده بوتان جوړ کړیو او د دې ټولو نه غټ بوت چې کوم د غنومو نن نار د نوستر کې په نوم باندې جوړ کړو او هغه د عبادت کو او ویلې چې دا چې کوم دي د اجرام فلکیه د الله تعالی سره په خدای کې شریک دي دا ستوره دا کار کوي دا ستوره دا کار کوي دا کوي او ابراهيم عليه السلام د قوم په مخ کې دي تلګیا چې خټیک ته تاسو وایي چې دا ستوري دی الله کې دا ستوره ده نو زمزان ته دا اونې سمته کې دا ټول نه غټه نو هغه چې سحر شو نو هغه پنا شو نشو لیدې او بل هر ستوره په خپل گردش کې خپل ځانه مزل کوي نو دا خو څه شو لاړو زما خدای څه شو دوسیا ته عبادت کوم یا ځ چانه وغواړم اوس خبر ټیک دي دا نه کوم دا قوم تخیوس یا قوم په خپل لا جواب شي په خپل لا جواب شي بیا الله فرمایي د ابراهيم عليه السلام قصه فلما بهر کلا افلت چې پناش ولا قال ان اولی ان غسبګمې پناش ولا یا قومي دینه معلومیږي دا قوم سره خلګیاو ای زما قوم انی بشکذ چیما بری اون بیزار یما اعلان د بزارت قوم براءت قوم مما دا غشینا تشرکون چې تاسو شریک وای الله سره انی بشکذ چیما بشکما وجهتو ما مخ ګرځولې ده ما مخ اړولې ده وجهیا مخخفل للذي اغزا طرف تا فطر السماوات جغا پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا حنیفا او زپدی اړولو د مخ کې یو طرف کوونته ما بیا بل چاته نه ګورم دا اومغه خبره منما وما انا او نه يمز من المشرکین د مشرکانو نه بهترین آیات د ابراهیم علیه السلام عموما منځنه مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوو او سره کینو خبره وحاجه او جګړه وکړه د سره ابراهيم عليه السلام سره قومه د قوم قال اولی ابراهيم عليه السلام اتحاجوني آیات اسو جګړه کوي ما سره فی الله د الله مبارکی وقد بتاکید سره هداني ما تغلار خذلدا زی خبر کړه ما ولا اخاف اوزن یریګما ما دغشلنا تشرکونا چې تاسو شریک نسی به اغه سرا دغه چې هر مجاور چې کمی د خپل هغه کم شینه چې خدای جوړ کړی دی کغه قبر دی کغه لرګی دی کغه کانه دی کغه یو بل چې د مورتی دی وغیرہ هغه نه خلق یری
او دا سبق خلکو ته پڑھاوي چې ګوري بیا به شپې ویری بیا به وګورځي بیا به دا چلو شي بیا به بچی نه پیدا کیږي بیا بډون شي بیا وغیرہ 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 دا شنو د خلکو پزړونو کې اچي نو دا هغه د زړو طریقه ده او هغه مشرکینو طریقه وا اوسم ده ا دې یری دغه چې هغه ته اون یری نو ستاجیم نو بیا څنګه راوځي او دا د ډاکټر مثال ده موږ هم د بدیلین کې الله تعالی دې موږ ته معافیو کې الله دې ګناهونو نه موږ بچ کی نته چې مریض ته وایي چې ته اډو بیمار نه او ټیک ټاک یې اوزا نو ستا کاروبار خو درې دو نو چې هغه غریبا سي سر درد کړي وي دا خو چرته بلډ پريشر نه وي اول خدا وګور بیا چرته هپاتایټس نه بیا دا وګور او په هر لیبارټري کې دا غني منی حصہ ده نو ټول اول خدا ته راوخی او بیا غنه بعد چې هیڅ به نه معلومیږي وای ستا ګیس ده او یا ورته وای کم از کم چې ستا په طریقې کې کانی دي وغیرہ نو دا چې بخم ورواچي بس لاړو جنجال کې پریوتو بیا غنه دا ټول خبرې څه ده پاره چې ما ترا کوا دا ټول خلاصه ده ما ترا کوا دا به دور مثال می تاسو وای او تذکرنګي خبره د دې خبر د خلقوم ده هغه یره چې دې لپاره چې ما خټه کی نو دا اصل کې دا ټول دا شرک د دې بنیاد دا هغه څوک چې د مشرکین دي دا هغه خټه ډکول دي هغه خپل کسره خټه پرست دی هغه د پر خپل کار کوي الله دې متاسو معافیو کې الله دې موږ بچ کړي د شرک نه بیا الله فرمایي دا ابراهيم عليه السلام وایي زواله ویری کوم د دینه الا مگر اندا چی یشاء غواړي ربي رب زما شیء ات شیء ان الله کما ته نقصان رسول غواړي رب کیو کنه کیران تا د خدای نشي راکولای وسع لوی دې ربي رب زما وسع وسط الله تعالی سره کل شیء هر شی باندې علم په علم کې افلا تتذکرون او تاسو نصیحت نو ولنه قبل وای وكيف وسنگ اخاف زو يريغما ما دا غشینا اشرکتم چې تاسو شریکان مقرر وي ولا تخافون او تاسو نه یریږي انکم بشک چې تاسو اشرکتم شرک کړه دې بالله الله سره تاسو ولې نه یریږي د الله نه شرک کول تاسو خپل په شرک کول نه یریږي او ما په شرک نه کول باندې یاروي دا څومره عجیب خبره ده او حال دا چې ما سره دلیل دی او تاسو سره دلیل نشته بالله د الله سره ما هغه شی لم ينزل چې نه نازل کړي به د هغه سره ان تاسو سره د دې مشرکانو علیکم بتا سبحان سلطانن ز دلیل فاي الفريقين بس کما وډلا د دې دواړو نه حق زیات حقدار ده بالامن په امن کې یعنی امن بچاته حاصل وي نقصان بچاته نه رسی د الله منون کیتا او کد نور سره شریکون کیتا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي ولم يلبسوا او دی ملاو کړی نه دي لباس په معنی دي کنه یو پټول یو ګډوډول او دوره معنی دي چې مراد دي یعنی خپل ایمان باندې پرده نه راچولي یو خپل ایمان سره ګډوډ کړي نه دي دوره معنی ایمانهم ایمان خپل به ظلم په ظلم سره خپل ایمان سره ظلم نه ګډوډ کړي او ډېر اهم آیات ته خبرجان کوئی گئی اولئک هم دغه کسان لهم دوی لپاره الامن امن ده وهم او دوی به او دوی خلق دي مهتدون پس ملارا صحابه کرام پختنه وکړه یا رسول الله د دې آیات مراد ده مونږ نه داسې څوک ته چې ظلم نه کړي او الله وایي چې هغه چې ظلم حق تلفی ته وایي څنګه چې خوشي خپل حق کې بچو حق کې بیبي حق کې معاشره حق کې وغیرہ او دلته الله وایي چې ایمان سره ظلم ګډ شو نو د توانی شو او چې نشو ګټ هغه بل رمومي نو الله د دې مراد څه ده نو الله تعالی د سوره لقمان آیت نمبر 13 نازل کو سوره لقمان آیت نمبر 13 هغه د شان نزول دی واقعا تاسو یاد تا الله ورته فرمایل چې ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی اصل ظلم شرک دی دغه جگہ کې د الله حق تلفی ده هغه کې ستاسو خپل جسم حق تلفی ده هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق تلفی ده هغه کې ستاسو دین حق تلفی ده او هغه کې د معاشره او د بل چا د حقونو حق تلفی ده نو لوی ظلم ده او مراد نه شرک ده چا چې شرک خپل ایمان سره ګډ کړو هغه د پر امن نشته او چا چې نه ګډ کړي الله دې متاسو بچ کړي شرک نه بس هغه د پر الله فرمایي چې هغه د پر امن ده هغه د پر امن ده سوره لقمان آیت نمبر 13 آیات 7 وتلک او دا حجتنا دلائل دي زمونږه اتینا ها چې مونږ ورکړیو هغه ابراهیم علیه السلام ته علی قومه دا قوم په مقابله کې نرفعو مونږ اوچتو درجات درجه من نشاء او چاته چې مونږ وغواړو الله دې موږ تاسو درجه په ایمان باندې اوچت کی
ان ربک بشک رب دستا حکیم خاوند حکمت علیم او په هره ووهبنا او موږ ورکړو له دتا اسحاق علیہ السلام دا زوی او د ابراهیم علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام دا زوی او د اسحاق علیہ السلام یعنی زوی او نوسه کلن هدینا دا ټول هدینا موږ هدایت کړو دیتا ونوح او نوح علیہ السلام ته ان هغه ته موږ هدایت کړو هدینا موږ هدایت وکړو من قبل دین وړاندې ومن ذریته او داغه د اولادنا داوود چې داوود علیہ السلام او سليمان او سليمان علیہ السلام او ایوب او ایوب علیہ السلام او یوسف او یوسف علیہ السلام او موسی او موسی علیہ السلام او هارون او هارون علیہ السلام وکذالک دغرنګي نجزي موږ بدل ورکو المحسنین نیکی کوونکو ته یعنی که تاسو نیکی کوي الله تعالی و تاسو متاسي او چته ترجو باندې فایز کی دا الله تعالی بهترین امتیان به کی وزكريا او زكريا عليه السلام ويحيى او يحيى عليه السلام وعيسى او عيسى عليه السلام والياس او الياس عليه السلام كل دول من الصالحين ذنكانوا واسماعيل او اسماعيل عليه السلام واليسع او يسع عليه السلام ويونس او يونس عليه السلام ولوط او لوط عليه السلام وكلن او دول فضل لهم فضیلت ورکړو دوی ته على العالمين په نور خلق باندې په ټول عالم باندې الله تعالی ذکر کړی دیو تقریبا 7 نور الله ذکر کړی دي 25 پیغمبرانو الله باقاعده نوم غسته ده ومن آبائهم او دید پلارانونا و ذریاتهم او دید اولادنا و اخوانهم او دید وروننا پلارانونا مراد لکا مثلا د ابراهیم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام پلار ابراهیم علیہ السلام وروننا مراد لکا د اسحاق علیہ السلام ورور اسماعیل علیہ السلام یا د موسی علیہ السلام ورور هارون علیہ السلام یا دنه د سنور دي چې هغه موږ ته معلوم نه یا اولادنا لکا سليمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام زویو و اخوانهم ورونه دوی وجتبیناهم امغه ورکل دوی وهدیناهم امغه هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم غلار برابر تا ذالک دا هدى الله هدایت د الله تعالی یهدی اغخای کیدا هدایت به پدی ذریعہ سرا یعنی برابری پدی هدایت ذریعہ سرا من هغه چاته یشا او چې هغه غواړي من عباده د خپل بندگانو نا ولو اشرکو او کثیر دي خلق الشرک وله لحبط دا اشاره کوي د پیغمبرانو ته او پرونی آیات کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې کثیر تا شرک وکړو نو لا يحبطن عملك استعمل بدایش او د تعالی د پیغمبرانو نومونه واغستل او بیا رسول پاره دا مونږ یې رہی الله تعالی چې زما د حکم د پیغمبرانو لپاره هم ده او ته داغه په مقابله کې لا یعنی تا درجه په ډیره کمه ده لو اشرکو کچری دی شرک وله لحبط نزای شوی به وای انهم ددینا ما كانوا يعملون عملنا چې دی بکول اولئک امدا کسان دی الذين خلق دی آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړو دوی ته کتاب والحکم او حکومت سربراهی والنبوت او پیغمبري فإن بس کچری یکفر کدی انکارو کی بهاد دے یعنی دا مشرکین انکارو کی د خبرنا هؤلاء داخل فقط بتا کی سرا وکل نمغه مقرر کړی دی بها پدی قوم لیسو چې ندا بها هغه د دا اشاره د مکی خلق تعالی وای چې تاسو ته ما دا خبره دعوت درکو او نه منله نو کو نه منله نو دا نعمت تاسو نو واخلما او الله تعالی دا نعمت دی نو واغستو مدینه ولته ورکو هغه طرف ته اشاره ده لیسو بها چې ندی د دې بکافرین انکار کون کی هغه به انکار نه کوي تاسو انکار وکړو اولئک الذین هم دا خلق دی هد الله چې هدایت کړی الله تعالی دوی ته فبهداهم بس هدایت دوی پلاری دوی اقتداء ذات مزل کوت د اقتداء کوت د پیغمبرانو قل اویا لا اسالکم زنا غوړه متا سنا علیه پدی بیان باندې پدی قران باندې پدی دعوت باندې اجرن ز مزدوری او په کسی راځي مکه چې څومره کسی تاسو اوري پیغمبرانو تک خبره کړی دا چې زه پدی باندې بیان باندې یا د خبره باندې یا د نظام باندې تاسو نه بدل نه غواړم دا الله باندې ان هو نددا الا مگر د ذکر نصیحت للعالمین د خلقو د پاره وما قدر الله حق قدره او دی قدر اونکړو اندازې اون لګولا وې نه پېژندو لکه بیګار سره تاسو سورته انعام کې لګیای الحمدلله ما ته د اندازې چې تاسو الله تعالی سره د مینې او د تعلق یو بنیاد جوړیږي او نور به مزید به جوړ شي کله تعالی موږ ته مزید همت راکړي د قران کریم د یلو باغې باندې ځان کو یولو او دا ورن پر تاسو اورېدو
نو یو اندازه جوړه شو جوړیږي الله تعالی دې جوړه کی مزید مونږه او داخله دوی د الله اونې پیژند دې قدر ونکړو دې اندازه ونه لګول د الله وما قدر الله او دې قدر ونکړو د الله حق قدره لکه څنګه چې داغه د حق ده د اندازې او داغه د قوت اس قالوا ارکل چې ویلي ما انزل الله چې نه نازل کړی الله تعالی علی بشرین په یو انسان باندې من شيء اند تشینا قل اویا من انزل چې چار لګلو الکتاب کتاب الذي هغا جاء به چراغ له اغه سرا موسی علیہ السلام نورن رڼا وهدن او هدایت للناس خلقو د پاره دوی وویل چې دا قران په انسان باندې ولې راغی نو الله جواب ورکړي چې تاسو پیغمبر موسی علیہ السلام انسان نو اعتراض کو تاسو الله کوي چې تاسو په لم کې دا خبره نه وای للناس خلقو د پاره تجعلونه تاسو جوړوي اغا قرافیسا پانی ټوکړي ټوکړي تبدونها تاسو کار کوي اغا وتخفون او تاسو پټوي کثیر ډیر حصہ اغا احکامات چې نه مني اغا پټ کوي چې کوم مني اغا کار کوي او ټوکړي ټوکړي مکړو بیل مکړو تقسیم مکړو اتورات او هغه په انسان راغلو هغه نه خبره تاسو نو کدا قران نه مني دا خو عقل به اومني چې سیده تاسو یا پیژندل نه یا تاسو تشک ته وغیرہ ټیک ته خو ځا هغه تورات مولدا سي وکړه او موسی عليه السلام مولدا سي کول نو معلوم شو چې معنی نه حقیقت خبره ده وعلمتم او ذکولی شي تاسو ته خودل شي تاسو ته ما هغه شیونه لم تعلموا چې نه پوهیدل تاسو انتم تاسو ولا اباؤکم او نستا سپلار نک قلت ورتوایا الله تعالی قل الله تورتوایا چې الله ثم ذرهم بیا پرېګ دا دوی فی خودهم په خپل هغه شغل کې مشغولتیا کې یلعبون چې لوبي کوي وهذا او دا کتاب دے قرآن ته اشاره ده انزلناه چې موږ نازل کړی دی دا مبارکون برکت ولده مصدق دا تصدیق کون کړي الذي هغه کتابونو بین یدیه چې دین وړاندې دیو ولتنذر او دې لپاره چې ته ویری ام القرى هغه کلی ولا یې مورتا قرى کلی هغه پور د کلو مکه ته اشاره ده دغه چې دا مرکز د محور ده او دینه دا ټول خلق دلته راجمع کیږي او اسیم دا دنیا هر ځای چې کوم د مرکز ده او دا د توحید مرکز ده د الله تعالی د لومبنو کورونو نه مرکز ده غنه علاوه زموږه کعبه ده هر طرف کې لیک مثلا دا تاسو کعبه تصور کړئ نو دې طرف نه موږ دې تمخ کو دې طرف نه مخ کو دې طرف نه مخ کو هر طرف نه مخ کو حج عمره کې جمع کیږي طواف هم کو د دینا او یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بالکل د امدینه پر د الله تعالی عرش ته او هغه نه الله تعالی د عرش نه فرشتي طواف کوي 70000 فرشتي په یو موقع کې طواف کوي او کمی فرشتي یو ور طواف وکي بیا هغه ته مکنه ملایي هندومره ډېر تعداد کې فرشتي نو ټول د اصل جړ د منځ د مرکز د کلو مکی ته اشاره ده نو مم د القرى ومن حولها او هغه چاته چې غیر چاپی د دینا والذین وکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون ایمان راوړي به په دې کتاب باندې هم یعنی کچا واقعي په آخرت باندې ایمان یا په دې باندې ایمان راوړي وهم اودوی علی صلاتهم فمنذن خپل باندې یحافظون حفاظت کون کی ومن ازلم څوک درو ظالم من هغه چانه افترا چې وی تړل علی الله بل تعالی باندې کذبن درو او یا قال او ویلی اوحیا وحی شویدا الی ماتا تمره لوی درو جن څوک چې هغه داوا وکي چې ما ته وحی شویدا ولم یوحى او وحی شوی نبی الیه اغتا شیء شیء ایت شی ومن او څوک ده قال چې وی ویلی سانزلوا زبن نازل کما مثلا پشان ما دهغه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی دا څوک ته تم رلوی ظالم په سورته حاقه آیت نمبر 44 45 46 یعنی 44 45 46 څلور تل ختم پنځه تل ختم شپږ تل ختم سوره حاقه هغه کې الله تعالی فرمایي چې کچېری د پیغمبر په خپل او یا بلچا دا کړه وی چې دې کې د ځان نه کار کړه وی د قران کریم کې د خپل غنا نمنګ بده د اشاره کټ کړه وی او یا بل څه داسې وکي دا خدای الله تعالی طرف نه ده به تاسو وګورئ سوره حق ولو ترى او وګورئ اذ الظالمون اغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت پسختو د مرګ کې والملائکه او فرشتي باسطو را قریب ایدیهم لا سنخل
اخرجوا او دا ورتوای چې راو بسئی انفسکم روحون خپل روح خپل راو بسئی او دا بغت شدید ترین عذاب په صورت کې وي الیوم ننرتی تجزونا تاسو در کول شي عذاب الهون عذاب د ذلت بما کنتم تاسو کې کوم کسان قران کې لکار کوي یا په یول غوړي ځان ور باندې نو دا خبره به تاسو هم ذهن کې راځي او کله کله څوک اعتراض مو کوي چې عذاب قبر موږ ته قران نه ثابت کړ یا دشته او کنيشته نو هغه نه یو دا آیت ته تاسو معنا وامره دا لکه چې دی وخت خو انسان د دنیا کې نه او بیا الله تعالی په قبر کې ولا وایي ته عذاب ورکوما او دویم سورۃ مومن آیت نمبر 46 کې هغه د دې دلیل دی چې قبر کې عذاب شته سورۃ مومن آیت نمبر 46 شپږ څلوختم هغه د غلا فرمای النار يعرضون عليها دا اور په دې باندې باقاعده پښ کول شي سحر او مقام او بیا چې کله قائم شي قیامت او به ویل شي دوی ته چې تاسو داخل شي شدید ترین عذاب اے فرعونانو فرعون باندې الله ذکر کړي نو معلوم شو چې دینه اکبر عذاب شته او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم ده هغه فرمایي چې کچيري زپدی نه یری ده چې خلک به د مړي بیا قبرونو کې خخ نه کی نما بالا سوال کړي چې الله دې ته د قبر عذاب وخایا خو هغه او خود نبي به د مړي د هغه د یری نه خلک قبرونو کې خخ نه کی الله دې موږ تاسو بچ کی الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی الیوم ننرتی تجزونا تاسو ته بدل در کولې شي عذاب الهون عذاب د ذلت بما کنتم په سبب دا غا چې وای تاسو تقولون چې ویلې به تاسو علی الله فلا تعالی باندې غیر الحق نه حق خبره وکنتم وای تاسو عن آیاته د الله د آیاتنا تستكبرون چې تکبر بمکاو ولقد بتاکید سرا جئتمونا راغلی وای مونږ ته فراد یوازی کمالک څنګه خلقناکم مونږ پیدا کړی وای تاسو اول مرتين اول ځل نه څنګه دنیا کې الله اول ځل پیدا وکي به کپړو وغیرہ وغیرہ او همدغه رنگ الله تعالی ور بیا ته بغیر د تاسو رب د دنیا وسایل وغیرہ هیڅ بنئ بیا همدغه رنگ الله تعالی ورزي اول مرتين وترکتم او تاسو پرې خدل ما هغه شی خولناکم چې درکړیو موږ تاسو ته ورا ظهورکم ورسره د شاګانو خپلنا څنګه چې مړې زیات ځان سره سوي هیڅ نشي وای اته پاتې شي کنه وما نرى موږ نه ګورو ماکم تاسو سره شفعاءکم تاسو غسی فرشیان اته بچ دنیا کې ور باندې ان غدیب الذين اغا زعمتم چې تاسو په ګمان کوو انهم چې بشک دوی فیکم تاسو سره ان تاسو په منځه شرکا او شریکان دي الله سره تاسو په دا ګمان کوو ناغه چې شو الله په تاسو کې دینا لقد پتا کې سره تقطع پریکړې شو بینکم تاسو په منځ کې وضل او رکشل عنکم تاسو نه ان تاسو منځ کې هغه تعلق کړ شو او تاسو نو رکشل ما هغه کنتم چې وای تاسو تزعمون چې ګمان کوو باغی باندې ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب